بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. اسم الفاعل اسم مشتق من فعل يدل على من قام به الفعل بمعنى الحدث، وصيغته من الثلاثي المجرد على وزن فاعل كضارب وناصر. په دې عبارت کې مصنف د خاتمه اوم فصل د اسم فاعل په بیان کې راوړی دی. اسم فاعل تعریف مصنف په خپل ذکر کړی دی چې اسم مشتق من فعل يدل على من قام به الفعل بمعنى الحدوث. اسم فاعل هغه اسم دا چې مشتق وي د فعل نه، یعنی مصدر نه. فعل نه مراد مصدر دی کې. ٹھیک ده کنه؟ اسم فاعل هغه اسم دا چې مشتق وي د فعل نه، یعنی د مصدر نه. په دې خبره باندې دلالت کولو دی پورا چې فعل د دسره په طریقې د حدوث قائم ده. فعل دسره په طریقې د حدوث قائم ده. فعل نه مراد فعل اصطلاحي نه ده، بلکې دینه فعل لغوي مراد ده چې مصدر ده. فعل لغوي ته مراد ده چې څه شي ده؟ مصدر ده. پوه شئ؟ ځکه چې فعل اصطلاحي درې شیانو نه جوړیږي. څونه؟ درونه. څنګه؟ نسبت الفاعل، نسبت الزمان، ومعنی مصدری نه. ٹھیک ده؟ نو هغه ته مراد نه ده، ځکه چې غینا اسم فاعل نه مشتق کیږي. اسم فاعل مشتق کیږي د مصدر نه. څنګه؟ د مصدر نه مشتق کیږي. نو ځکه فعل په معنی د مصدر ده. خاطر وکړئ. پوه شئ؟ فعل په معنی څه ده؟ مصدر ده. فاعل قیود څه دي؟ اسم جنس ده، هر اسم ته شامل ده. ٹھیک ده؟ مشتق من فعل ده فصل اول ده. دا څه ده؟ ادینه اسم جامد وته، ځکه چې مشتق نه وي. مشتق نه وي. ليدل على من قام به الفعل ده فصل ثاني ده. ادینه اسم تبذيل وته و اسم مفعول ته وته، ځکه چې اسم مفعول من وقع عليه الفعل باندې دلالت کوي، نه کې من قام به الفعل باندې دلالت کوي. پوه شئ؟ و اسم تبدیل اگر چې من قام به الفعل باندې دلالت کوي، خو دې کې د زیادت معنی وي. سره دې کې څه وي؟ زیادت معنی وي. نو دې وجنه ته اسم تبدیل مو وتله. پوه شئ؟ نشه پوه. بمعنى الحدث دا فصل ثالث ده. ادینه صفت مشبهه وتله، ځکه چغې کې د حدث معنا نه وي، بلکې د ثبوت او دوام معنا وي پکې. یکه څه معنا وي؟ دوام معنا وي پکې. پوه شئ په وصيغته من الثلاثي. وز د تیي چې اسم فاعل صيغه او په وزن باندې روسي. نو اسم فاعل به یا ثلاثي مجرد وي یا بغیر ثلاثي وي. یا به ثلاثي مجرد وي یا بغیر د ثلاثي مجرد وي. ٹھیک ده؟ کچره دا ثلاثي مجرد وي، نو همیشه د پر د اسم فاعل د فاعلون فوزل مندرسي. دا همیشه پر څه فوزل مندرسي؟ لکه ضارب وناصر وغيرها وغيرها. پوه شئ؟ ضارب وناصر وغيرها وغيرها. ٹھیک ده کنه؟ پوه شئ په او کچره دا غیر ثلاثي وي، ثلاثي مجرد نه علاوه وي، نو دې اسم فاعل دا به د مضارع په صيغه باندې رسي، خو لغوند تبدیلی سره. لغوند کې تبدیلی سره. تبدیلی څه ده؟ چې حرف مضارعات په ځای باندې به میمي مضموم ولګوي او ما قبل اخر ته څه ورکی؟ کسره به ورکی. نو اسم فاعل به جوړ شي، لکه مستخرج. ٹھیک ده کنه؟ وغیرہ وغیرہ. پوه شئ؟ ٹھیک شته کنه؟ پوه شئ؟ مدخل، مستخرج او داسې نور مکرم وغیرہ نور ډېر مثالونه هغه کېدلی شي. بس تاسو ته په خپله معلوم دي او په صرفو کې مو ویلي دي تقریبا. چې ٹھیک ده کنه؟ پوه شئ په خبرې باندې؟ وګورئ ورته
فصل دا ترجمه هو ته وکړه کبه ته وکم. فصل اسم الفاعل اسم فاعل اسم مشتق د هغه اسم د مشتق من فعل د فعل نه يدل على من قام به الفعل بمعنى الحدث. دا اسم دا چې مشتق شوی فعل نه په دې خبره باندې دلالت کولو دی پورا ليدل په دې خبره باندې دلالت کولو دی پورا ٹھیک ده چې فعل د دسره په طریقې دی حدوث قائم ده فعل دسره په طریقې دی حدوث وصيغته صيغه دي من الثلاثي ثلاثينا على وزن فاعل كضارب وناصر ومن غيره على صيغه المضارع و دي غیر ثلاثي مجردنا په دي مضارع په صيغه به من ذلك الفعل دغه فعلنا بميم مضموم مكان حرف المضارعات په ميم مضموم سره د حرف مضارعات په ځای باندې وقسم قبل الاخر و دي ما قبل اخر په کسره سره كمدخل ومستخرج وهو يعمل عمل فعله المعروف. چې لکه د اسم فاعل د عمل څه کوي وي د خپل فعل معروف عمل کوي ٹھیک ده کنه. کچری فعل معروف کچری اسم فاعل د لازمی فعل اسم فاعل وي ٹھیک ده کنه پوشي د فعل لازمی وي فاعل ته برابر ور کوي پوشي او کچری د متعدی فعل اسم فاعل وي نو بیا به فاعل طرف او مفعول ته به نسب کوي نو څه عمل وکوي خپل فعل ولا عمل وکوي پوه شو په کپونه شو په ها او د دې عمل لپاره دوه شرطونه دي ٹھیک ده کنه او هو يعمل عمل فعله د به عمل کوي دی فعله المعروف دی خپل فعل معروف پښونه پوشي خو ان کان به معنی الحال والاستقبال کلا چې کلا د کې دوه شرطونه موجود وي ٹھیک ده څو شرطونه پکې موجود وي دوه شرطونه یو دا چې د حال او د استقبال په معنی باندې وي حاله او د استقبال په معنی باندې وي ٹھیک ده دویم دا چې په شپږو شونو کې په یو باندې به اعتماد کړی وي مبتدا باندې په ذل حال باندې په موصول باندې په موصوف باندې په حمزه استفهام باندې ٹھیک ده کنه او په حرف نفي باندې ٹھیک ده سو شو چې کوم مبتدا باندې به اعتماد وي لکه زید قائم ابوه په ذل حال باندې به اعتماد وي لکه جاءني زید ضاربا ابوه امرنا نو پہلے مثال کې وګوره مبتدا باندې زید قائم ابوه زیدون نو ګوره قائم اعتماد کړي په چا باندې زید مبتدا ده او قائم ابوه خبر ده نو په مبتدا باندې اعتماد کړي ده یا په ذل حال باندې اعتماد کړي وي لکه جاءني زید ضاربا ابوه امرا نو د جاءني زید ضاربا د کې د زید ذل حال لا ضاربا ابوه امرا د ټول شي ده حال ده نو په ذل حال باندې اعتماد کړي وي یا په موصول باندې اعتماد کړی وي لکه مررت بالضارب ابوه امرنا ٹھیک ده کنه نو دې ځکه وګوره مررت خو فعل فاعل ده باهر پجر الف لام موصوله ده الف لام اسم موصول ده ٹھیک ده کنه وضارب ابوه امرا د سیده موصول سره ملکر مجرور او جار مجرور متعلق شي مررت فعل پر نو ګره په اسم موصول باندې اعتماد یا په موصوف باندې اعتماد کړی لکه عندي رجل ضارب ابوه امرا نو رجل موصوف ده وضارب ابوه امرا څه شي ده صفت ده ٹھیک یا حمزه استفهام باندې لکه قائم زیدون ځکه حمزه استفهام باندې اعتماد کړی ده او یا حرف نفي باندې لکه ما قائمون زیدون پوښوي سم صلاح وګ نشته کنه ٹھیک شله نو دغه دوا شرطونه دي پکې پاین کانا بمان الماضی وجبت الاضافه مانن نحو زید ضارب امر امس کچری اسم فاعل په معنی د حال او د استقبال نوي بلکې د ماضی په معنی باندې وي نو په دې وخت کې د دې اضافت معنوي دا واجب ده څه واجب ده اضافت معنوي واجب ده ښه کچره
اسم فاعل په معنی د حال او استقبال نه وي بلکې په معنی د ماضی وي ٹھیک ده کنه په معنی د فعل ماضی وي نو په دې وخت کې د دې اضافت معنوي واجب ده بیا اضافت معنوي څه شي ده واجب ده پوه شئ که پوه نه شئ پې نو فإن كان بمعنى الماضي وجبت الإضافة معنى نحو زيد ضارب أمر أمس دې کې وګوره د زید د ځکه د ضارب چې دا کنه دا په معنی د ماضي د ځکه چې امسی په شو تر غلې ده نو د ضارب اضافت امرین طرف ته اضافت معنوي شوی ده اضافت لفظي نه ده ښه اضافت معنوي ده پوښي او کرینه موجوده ده پس باندې په دې خبره باندې چې د ځکه ضارب په معنی د ماضي ده هغه څه ده امسی ده پوښي که پوه نه شي ها دې پرې پوه شوې خو مسلې په هدا اذا كان منکرا دا خبره به کله وي چې کله اسم فاعل نکره وي ښا کچې اسم فاعل معرفه وي نو په دې کې ټول زمانه برابر دي بیا په دې کې ټول زمانه برابر دي بیا که حال وي او که استقبال وي او که په معنی دي ماضي وي که بیا په معنی دي حال کې وي که په معنی دي استقبال کې وي که په معنی دي ماضي کې وي ټول زمانه کې بیا برابر دي بیا به مطلب دا چې دی به عمل کوي دی به عمل کوي او بیا پوښي د خپل فعل معروف ولا هذا اذا كان منکرا دا کله چې کله دا نکره وي اما اذا كان معرفا کله چې دا معرفه وي باللام په لام سره نو یستوي فيه جميع الازمنه په دې کې ټول زمانه برابر دي خو چې معرف باللام مراد ده ټیک کار نو زید ضارب ابوه امرا الان او غدا او امس دې کې به عمل کوي ګور عمل کړی دا عمل کړی دا ټیک ده کنه پوښي ویلي ځکه چې په دې صورت کې به الف لام دا اسم موصول وي او د الضارب ابوه امرن دا به څه شي سلب شي نو دا اسم فاعل دا په منزله دی فعل شي ښا څه بشي په منزله دی فعل بشي چې منزله دی فعل شول نو لہذا دغه د وجنه بیا په هر حال کې عمل کوي اگر چې دا صورتن څه ده فاعل ده دا صورتن څه ده فاعل ده پوښي خو دا څه ده په معنی دی فعل ده پوښي فصل اسم المفعول اسم مشتق من فعل متعد ليدل على من وقع عليه الفعل ټیک شو نو مصنف په دې عبارت کې او تم نمبر فصل د خاتمه باندې کړي د اسم مفعول په بیان کې او اسم مفعول تعریف ته مصنف په خپل کړی دا اسم مشتق من فعل متعد ليدل على من وقع عليه الفعل چې اسم مفعول هغه اسم ده اسم مفعول هغه اسم ده چې مشتق وي د فعل نه د خبرې باندې دلالت کولو دی پورا چې په د باندې فعل واقع ده چې په د باندې فعل واقع ده ٹھیک ده اسم مفعول هغه اسم ده چې مشتق وي د فعل متعدی نه ٹھیک ده د خبر دی پورا چې دلالت وکي په هغه چا باندې چې په چا فعل واقع ده په هغه چا باندې چې په چا فعل واقع ده یا من وقع عليه الفعل باندې څه وکي دلالت وکي فائدې قیود به سوي نو اسم المفعول دا معرف ده اسم مشتق من فعل متعد يدل على من وقع عليه الفعل ده تعریف ده ٹھیک ده کنه پوښ په اسم جنس ده معرف و غیر معرف ټول اسماء ہوتا شامل ده مشتق ده فصل اول ده اسم جامد دي اوتل من فعل متعد ٹھیک ده کنه ادینا دې طرف ته اشاره ده من فعل متعدنا ادینا دې طرف ته اشاره ده چې اسم مفعول به د فعل ازمینه نه مشتق کیږي اسم مفعول به د فعل ازمینه نه مشتق کیږي ليدل على من وقع عليه الفعل د فصل ثانی ده ادینا اسم فاعل هم وتله صفت مشبه هم ته وتله اسم تبذیل هم ته وتله پوښي زګه چې د دروړه من قام به الفعل من دلالت کوي پوښي من وقع عليه الفعل من دلالت
نه کوي. پوه شوې پې اسم المفعول اسم مشتق من فعل متعد يدل على من وقع عليه الفعل وصيغته من مجرد الثلاثي على وزن مفعولنا. وې دې صيغه به دي ثلاثي مجرد نه دې مفعولون په وزن باندې روسي کمضروبون. پوه شئ خو اوس د مفعول وزن که لفظونو کې موجود وي وقع تقدیرا وي لفظونو کې لکه مضروبون او تقدیرا لکه مقولون و مرمیون چې اصل کې مقولون و مرمویون و مضروبون وزن و ٹھیک ده کنه. خو بیا کې تعلیل شوی ده نو مقولون و مرمیون ته جوړ شوی ده او تاسو په صرف کې ویلي دي ٹھیک شو کنه. ومن غیره کاسم الفاعل او د ثلاثي مجرد نه علاوه د نور بابونه د اسم د هغه باب د اسم فعل په شون مندرسي خو صرف ما قبل اخر ته بسور کوي فتحه به کوي فرق صرف دا نور وزن مغه ده وزن مغه ده خو ما قبل اخر ته بسور کوي فتحه به کوي ٹھیک شو کنه. ومن غیره کاسم الفاعل بفتح ما قبل الاخر كمدخل ومستخرج الته مدخل وکنه ودلته مدخل لا اسم فاعل کې مدخل و اسم مفعول کې مدخل لا اسم فاعل کی مستخرج و بدل کی اسم مفعول کی مستخرج ده. ويعمل عمل فعله المجهول بالشرائط المذكوره او دا به فعل مجهول عمل کوي ٹھیک ده کنه خو په شرایط مذکوره و باندې اسم فاعل کی چې کوم شپک دوه شرایط ویلو کنه هغه دوه شرایط په دې ځکه دي په اسم فاعل کی چې موږ کوم دوه شرایط ویلو هغه دوه شرایط دي کوم دي کوم چې یو بدا چې حال او استقبال په معنی کې وي ٹھیک ده کچری حال استقبال باندې کې نه وي عمل باندې کې پوه شئ. دویمه پشپې غوښنو کې پوه شئ باندې به اعتماد کړی وي پشپې غوښنو کې به پوه شئ باندې اعتماد کړی وي لکه مبتدا باندې به اعتماد کړی وي لکه زید مضروب غلامه ٹھیک ده کنه زیدون مضروب غلامه یا ذوالحار باندې به اعتماد کړی وي لکه زید مضروبا ابوه عمران جاءنی یا په ذوالحال اعتماد کړی وي لکه جاءنی زید مضروبا ابوه عمران ٹھیک ده. یا په موصول باندې اعتماد کړی وي لکه مررت بالمضروب ابوه عمران ٹھیک ده. یا عمران میں سماوي بس مررت بالمضروب ابوه ملي شو ٹھیک ده کنه. صلح باندې به اعتماد کړی وي لکه جاءني زید مضروب ابوه ٹھیک ده. موصول باندې به اعتماد کړی وي لکه مررت بالمضروب ابوه یا موصوف باندې به اعتماد کړی وي لکه عندي رجل مضروب ابوه یا په حمزه استفهام باندې اعتماد کړی وي لکه مضروب زیدون یا به په حرف نفي اعتماد کړی وي لکه ما مضروبونه زیدونه ٹھیک شو کنه پوه شو. نو ويعمل خدیغه ته ګوري وصياته من مجرد ثلاثي على وزن مفعول وصيغه دي بدي ثلاثي مجرد نه دي مفعول په وزن وي لفظا كمضروب او تقديرا كمقول ومرمي ومن غيره كاسم الفاعل ودي غير ثلاثي مجرد نه په اسم فاعل سره بفتح ما قبل اخر دي ما قبل اخر په فتح سره كمدخل ومستخرج. ويعمل عمل فعله المجهول ودا بعمل کوي خپل فعل مجهول بالشرائط المذكوره وشرائط مذكوره سره في اسم الفاعل په اسم فاعل کې نحو زید مضروب غلامه زید مضروب غلامه الان او غدا او امس. دیکھم اسم فاعل په شون باندې اما خبره ده کچره اسم مفعول نکروي اسم مفعول نکروي نو دې پر شرط دا چې د حال او د استقبال په معنی کې وي کچره ماضی په معنی کې وي نو بیا به دې اضافت ما بعد ته اضافت معنوي وي نه کې اضافت لفظي پوښ هو کچره دا معرب باللام شو کچره دا معرب باللام شو نو دې کې ټول زمونه برابر دي لکه زید المضروب غلامه الان او غدا او امس دې کې ټول برابر دي بس ها.